بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. حتى للغاية كإلى فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد وما بعدها يصلح غاية لو كانت الكلمة عاملة بحقيقتها. مثاله ما قال محمد رحمه الله: إذا قال عبدي حر إن لم أزربك حتى يشبع فلان أو حتى تصفيح أو حتى تشتكي بين يدي. ليس يبدأهم حرب دي حروف عاطفه حروف المعاني حتى ام د عتب د فار دي خدل ته د معنی د معنی غایې د پار راوړی دي او معنی غایې د عطف معنی نه ده. بهرحال حتی په حروف عاطفه کې نو دا هم حرف دی ښا ان اخیری حرف دی د حروف عاطفه نه چې دی بیانې دي نفس په حروف جاره بیانې حتی درې معنی د پر استعمالېږي. سو په دې ټول فصل کې دا فصل خلاصه ده درې معنی دی او وپاری او معنی تفریدا لګ متوجه شي. دا حتی اصلي معنی چې دا غایه ده اصلي معنی ده حتی څه ده غایې د پر راځي. غایې څه ته وایي دغه تعریف رسته کو. دویم کله کله حتی په معنی د جزاء راځي کڅنګ چې فار جزائیه راځي کنه د شان حتی جزاء په معنی راځي. دوا او دریم کله حتی محض عتب د فار راځي. ریسه پوینه شول دا ټول فصل خلاصه شوله کا قاری سے حتی درې مانو د فار راځي. یو حتی راځي د فار د غایې او د نیم مخباس پاغه معنی دي تفریعات دي بتش دو شرایط دی ولا کله و د غایې د فار راځي چې دو شرایط موجود شي. دویم نمبر حتی راځي د فار د سببیت معنی د جزاء معنی شرط سبب د جزای کنه د جزاء په معنی راځي یعنی په جزاء داخلي کې ښه بلکې دا سی وي سببیت په معنی راځي. اول سبب ګرځي د ما بعد د پاره ما قبل خپل سبب د ما بعد د پاره ګرځي. او دریم نمبر حتی راځي د محض عتب د پاره نو ټول څه معنی شولې درې. اول فصل حتى للغايه وي حتى رزيد پر د غایې غایې شاته ویل کیږي مؤشر کلی ما ينتهي الیه الشيء چاته چې چا باندې چې شی انتها ته رسی. الکه زدا کور خلم د دې جن واغله تراغه دیواله پوره ناغه دیوال باندې دا کور خستل چې دا انتها ته ورسېده. نو غایې چاته ویل کیږي چا من چې شی انتها ته رسی ويمتد الیه او شی چاته ورګدیږي دا کور خلم تراغه دیواله پوره نغستل اګ دیوال پوره وګد شو کنه شو ويقتصر عليه دا لفظ مو سوالګوي چې په دا کم فیل چې هغه پاغه باندې بنديږي چا باندې چې بنديږي هغه ته غایې ویل کی غایې باندې ختميږي بس کور خلم تر کوم ځای به ختميږي دا استغستل دیوال باندې. نو قری شپ د غایې معنی عزت شولا غایې چاته ویل کیږي ما انتهي الی شیء هغه چاته چا باندې چې دیو شي انتها راځي. نو حتی د غایې د پر راځي ما قبل به مغیای د چار پر چې انتها بیانول چې هغه ته مغیا وي او کوم شی باندې چې انتها راځي هغه ته غایې وي. دا کور اخلم د دې جنواله تر دیواله پورې دې جنواخله د مغیا ده تر دیواله څه شو هغه شو. نو کوم شی انتها چې بیانول شي هغه ته مغیا وي په چا باندې چې انتها راځي هغه ته غایې ویل کی. عزت شو خلاصه دا چې ما قبل د حتی به مغیای ما بعد به غایې به مناسب دا د غایې تعریف شو خپل مونږ ویلي حتی د غایې د پر راځي دو شرایط دی ول چې حتی د غایې د پر راځي. کم دا ما قبل چې کم دی د مغیا د دې کې به صلاحیت د امتداد وي وګدوالي صلاحیت به کیوي چې د یو وګد کو بغایې معنی ختم کو غیر سره پر راځي چې شي انتها د وشي کنه نو د کوم شي چې انتها کیږي خدا سي کنه چې هغه پورې رسیږي نو ته به ختم کی چې وشه داسي چې هغه څنګه شي ډایرک ختميږي او امتداد صلاحیت بګینوي نو هغه ته غایې ته ضرورت دی خپل ختميږي. غایې خو دې باري چې شي فعل وګدوي کنه نو اخر کې د شراوړي د فعل کټ کی دې بار غایې وس یو فعل داسي مولي سي لکه طلاق څنګه وی ډایرک واقع کیږي په یو لفظ سره
کې د امتداد صلاحیت نشته لري چې څنګه دی ول انت طالقون واقع کیږي نه کته کټکیاو کنه کټکی غایو لراوړیو کنه وړ خپل ختميږي نه پیږي بي نه شرط دا دی مولوی صاحب شرط غایب حتی بر غایب پر راضی اول شرط دار چې بده مغیا کی کم فعل وی د کی امتداد صلاحیت وی راسي بده معنی دویم په دې غایه کې او د مدخول د حتا کې څوک چې د حتا نه بس ذکر کیږي کې د غایه صلاحیت وي د کټ کې دو صلاحیت پکې وي چې مخکینه فعل ختم کی یو به مخکینه فعل کې د امتداد صلاحیت وي وګدوالي مثالون کې به پوه شي یو به ما بعد د حتا چې کوم غایه وي ای کې ول د غفیل د ختمېدو صلاحیت وي چې د غفیل په دې معنی انتها ته ورسیږي دې صلاحیت به پکې وي کنه پکې یو ټیک نه وي دا دوه شرایط کې موجود شول چې حتی ما قبل کې به امتداد صلاحیت وي یعنی مغیا کې او ما بعد کې یعنی غایه کې به د کټ کېدو صلاحیت وي د غایه صلاحیت وي نو الا به حتی د غایه په معنی کې نه با کدا سي دوه کې یو شرط موجود نشو یا دواړه نو موجود حتی ور غایه په معنی معنی نه ازي تشتفریات دي نور ښه دای اوله معنی شولا حتی للغایه ک الام د غایه پر راضیه به ان شاء الله وایو ور پسې ده فاذا كان ما قبلها کله چې ما قبل حتی قابل للامتداد دا قابل لامتداد یو شرط وما بعدها اما بعد حتی چې یعنی غایه چې يصلح غایه هغه صلاحیت د غایه لرلو یعنی مخکینه فعل کټکو كانت الكلمه بكلمه عامله به بحقيقتها بخل حقیقت معنی یعنی خالص غایه د بار برازي مثاله ما قال محمد اذا قال عبدي حر ان لم اضربك حتى يشبع فلان وليس اصله وسوي زما غلام به آزاد وي تر دې چې زتا ونه وهم تر دې وام دي لانه مول شي دلته وسو ګورئ مثال کې څه وي عبدي حر زما غلام به آزاد وي کلا ان لم اضرب ک چرزتا ونه وهم یعنی وهم بدی ترسو بدی وهم تر دې چې پلانې مول شي دلته وګورئ دا وهلو کې امتداد شته وهل وی 10 منټه 20 منټه وای او کوم کس چې خوراک کې غمول شي هغه کې دې وهلو نو په دې وهلو کې امتداد شته خډي روګديږي ډیر وخت وهل کېږي کنه یو څه پېړم کې دې شي او ډیر وخت کې دې شي او تر دې چې پلانې مول شي نو دا پلانې مړېدل دا وهل ختمایم کې دې شي دا نه وي هغه سړی د خوراک نه بني کی خیر دې کنم دې نو یشبع فلانن کې د دې وهلو د کټ کېدو صلاحیت شته او وهلو کې د امتداد صلاحیت شته ایا وی وهم بدی غلام به آزادی کچره تما ونه وهلی یعنی وهم بدی تر دې چې ته چغې کی دلته وهلو کې امتداد شته او حتی تصویحه په چغو باندې وهل ختميږي بل څوک چغې کې عام طور باندې وهل بند کی خلک به نه کې کټ کېدو صلاحیت شته همدغه شان اجتماع ته شکایت وکړي چې پرېمې ده ما مخامخ شکایت کې به وری وهل بندوما نو په شکایت کولو باندې هم امتداد کټ کیږي یعنی هغه کوم د غایي صلاحیت شته لنډدار ضرب کې امتداد صلاحیت دی په دې درې والو چې بیان غدي کې کټ کېدو یا حتی يدخل الليل تر دې شپه داخله شي په دې کوم د ضرب د کټ کېدو صلاحیت شته دا ضرور مثال دي او هم بدی تر دې چې بلالې مول شي وهم بدی تر دې چې ته چغي وای وهم بدی تر دې چې ما مخامخ شکایت وکي وهم بدی تر دې چې ته شپه داخله شي نو په دې وهلو کې امتداد دی او په دې څلور کې هر یو کې کټ کېدو صلاحیت دی لہذا حتی بل چا په معنی شي غایې معنی به تو ګورئ مثال الذي ما غره قال محمد کوم چې محمد ویلی اذا قال کله چې و یو مولا څوې عبد حر غلام به آزاد وي ان لم اضربك كچرزتا ونوهما حتى يشبع فلان تر دې چې پلانې مول شي نو کو دومره وهلو چې هغه کې پلانې مول شو هغه پوری وهلو غلام بنا آزاديږي يشبع سي دیکھا دا غلط شوی دی دې به کنه يشفع ده فاده حزم کدا باده فاده يشفع ده صحیح دی بالکل دا مثال خو بالکل صفا جوړیږي ښا دا فاده دا ټیک موږ غبالي کل شوی
اچھا جی و صحیح شوخه حتی یشفع فلان تر دې چې پلانې شفارس وکي نو سو ګورې د وهلو د پاره کټ کیدون کې څوک د شفارسي کنه الکه نورې مو ورکیګا نو وهل د امتداد صلاحیت لري او شفارس دغه ضرب د ختمېدو صلاحیت لري دا مثال بالکل صفا لګيږي خیلمو کنم ابل که هم تعویلن شی جوړولو دلته صفا لګي ښا زبدي وهما کته چرې ما ونه وهلې تر دې چې بلانې شفارس وکي غلام به آزاد وي نو کوسي ونه وهلو د سره ام غلام ازاديږي یو وهلو خداغه د شفارس نه مخ کې وهل بان کړ به هم ازاديږي الا بنا ازاديږي یعنی بیربا دا بری کېدل بار موجوديږي چې کله هو یو تر دې چې هغه شفارس وکي او حتی تصحیح یا تشغي وهل دوري وهل چغي وهلم د وهلو لپاره بندیز جوړې دي شي دا څه تسبح دلته تصحیح ده تاسو کې څه تصحیح ده تصحیح صحیح لګي دا باب صحیح نه دلته تسبح به ټیک نه تسبح هم لګي ترې سبا شي سبا پورې بده هم دام جوړې دي شي ورزمن کتاب کې تصحیح ده او حتی تشتکی تصحیح کې جوړيږي ښا هم تور سړی وهل کې څو چې کله چغي کې به بند چغي بنو باس ماغه په دوام خلک وای کنه او حتی تشتکی بین یدی یا تر دې چې ته شکایت وکې زما مخې ته یعنی ته التجا وکې خلاصې د چې پرې دا او حتی يدخل الليل یا تر دې شپې داخله شي وسوره دې سره ته تسبح هم لګي دا غیر مثال شپې پورې بده وهمه عملي سي بده هر یو مثال کې ضرب د امتداد صلاحیت لري ضرب وکړي شي او دې څلور وړو کې هر یو د ضرب د ختمېدو صلاحیت لري لہذا ما قبل المغیا او ما بعد د غای صلاحیت لري کانت الکلمه بدی مثالونه کې کلمه چې دا عاملتن دا بعمل کې به حقیقت خپل حقیقت معنی چې غایه ده ولئن الضرب بالتکرار ضرب چې په تکرار سره بار وهلو سره يحتمل الامتداد احتمال د امتداد لري وشفاعت فلان او دا شفاعت ده شروع ذکر کړی دي او شفاعت د فلانی امثال و دغه مثالونه نور چغي وهلو شکایت کولو داخله دل شپیو دغه صلاحیت لري غایت للضرب د ضرب د غایې لپاره فلو امتنا کشری د حالب من شلو خبر می تنور کړي کا ان ضرب د وهلنا ای وهل بالکل ونکړه یا وکړه خو من شو قبل الغایه د غایې د موجود واینه مخکې حنس کیږي با پوینه شمولې بل مثال ما غمانی بنا دي ولو حلف لا يفارق غريمه حتى تقضي دينه یوسری قسم وخړو چې دا ور خپل قرضدار نه جدا کیږي تر دې چې خپل قرض ادا کړي ولې سي قسم دې چې نه به جدا کیږم ترڅو چې قرض راتنی ادا کړي نو څو ګورئ دا جدا کیدل امتداد صلاحیت لري صرف ورسشي نه جدا کیږي یعنی دا یو ځای کېدل د امتداد صلاحیت لري یو ځای کېدل لري کنه لري نه جدا کېدل ښه جدا کېدل مې وای نه جدا کېدل د امتداد صلاحیت لري نه جدا کېدل څه معنی یعنی یو ځای کېدل د امتداد صلاحیت لري ورسېدلې به او به ورپسې څه قرض پورا کول هغه دغه د جدا کې د نه جدا کېدو کټ کېدل راوستې شي د یو ځای کېدل ختمي که زم دې لپاره یو ځای ما چې قرض راکې به څه کوم شي یو ځای کې به سره جدا شمنه نه پیږي نه جدا کېدل یعنی یو ځای کېدل دا د امتداد صلاحیت لري او قرض ادا کېدل دغه امتداد دغه نه جدا کېدل دا یو ځای کېدلو د کټ کېدو صلاحیت لري پوه شلې په تو ګورې دا خبرې په ذهن باندې منوخه اسی ګوټه باندې لګو اسه چې یو ذهن خو مونږ نه لګنه خبره چې یو کې امتداد دی بل کې د امتداد ختمېدل دي معنی کنه ګورې تلکشن ذهن کې به اعتراضات نه پرېږدي ښا ولو حلف لا يفارق غريمه یو سړي قسم وخړو چې دا باندې جدا کیږي د خپل قرضداري نه حتی تقضيه دینه يقضي ورکه تقضيه و دي يقضي صحیح ده کا غایب غریم خو اسم ظاهر د زمیر اسم ظاهر ته ضمیر د غایب راځي کیږي د تقضيه ولیکل او مؤنث ده نه چې مونږ وایي چې لکه مؤنث يقضي و ده اسم ظاهر په حکم د غایب کی لو لا يفارق جنب جدا کیږي د غریم نه حتی يقضي تر دې چې دا غریم ادا کی
هو دتا دینه دین خپل دین د حالف دین زماره تا دا کی معنا دادا ففارقه چې جدا شي د حالف قبل قضاء الدين اغلا دین ادا کړي حانسا دا چې قسم خوړې دا به حانس کیږي کدا حانس حالف فیا تعذر العمل بالحقيقه لمانين مریشه دې پر پوه شولې وسازي لګ برګوري دلته دیمه معنا د حتا ما بیانېږي مول څو معنا د بار راځي دریو د پاره یو غایه او دیمه سببیت معنا وا جزاء ولا معنا کوم چې فاور کوي چې ما قبل بجزاوي سبب شرط یو ما بعد با جزاوي پوه شئ خبر مانی نه د حتا دیمه معنا د دې وخت به حتا د لامیکای په معنا باندې راځي سببیت معنا وته وي که سببیت معنا لامیکای کوم دا کاری چې ما قبل سبب وي د ما بعد لپاره اسلمت لادخل نو علماء لیکي لادخل مو ویلي ادخل وی لادخل مجهول صيغه ما ځکه چې فاعل د شرط او جزاء فاعل به کیږي نه ما اسلام راوړو لادخل دې لپاره ځ داخل کړل شم جنت ته نو ګورې دا اسلام سبب دی کنه د دخول جنت لپاره دغه شان بدلته حتی د لامیکای په معنی ما قبل به سبب وي ما بعد لپاره یعنی ما قبل به شرط او ما بعد به جزاء وي په دې پیږي مې خدا کله چې کله دا معنی د وجنه د غایې معنی ختم شي معنی د وجنه او مثال به دې څه وي څه مثال ورکړي عبد حر الا ما ملیش خپل کتاب کې مثال روان دي امنګ ویل حتی دویمه معنی دا سیم ویل کنه کله مواشي په تر زمانی وي او د بل تر زم جوړيږي چالکه تاویل چې حتی د غایې د بار راځي ما قبل بغای مغیاوی او ما بعد با غایې ویزه د روخه مې مثال کې چې هغه کې وا صلاحیتونه موجود وي صلاحیتونه څه مطلب ما قبل کې ور امتداد صلاحیت وي ما بعد کې بد امتداد د قطعی کېدو صلاحیت موجود وي یعنی د غایې معنی به خټیک وي به هم غایې معنی څوک نه کوي سببیت معنی به اخلي دا ولي نه پیږي نن سوال شوکا جواب اداري مولوی صاحب دغه وخت کې به عرف کې یو معنی به موجود وي معنی چې هغه عرف دی هغه بداوي چې هغه د غایې معنی تل نه دسي عرف با د غایې معنی نه پرېږدي چې دلته د غایې معنی نه ده بلکې دلته سببیت معنی ده لہذا دا هغه ولني تقریر په بنا باندې دویمه معنی هم شولا او دا د سوال جواب هم جوړیږي نه پیږي سوال جواب هم جوړیږي چې لکه د غایې معنی موږ ولې پرې خودله د معنی د وجنه معنی څوک دی عرف دی او همدغه شان دویمه معنی هم جوړیږي اول تقریر هم چې کړو چې حتی درې معنی د پاره دي دویمه معنی شو ته لګو ګره فإذا تعذر العمل کله چې متعذر عمل بالحقیقت بحقیقت معنی د غایې په معنی باندې لمانین د یو معنی په وجه معنی کله عرف لکه عرف معنی وي عام وي که خاص وي کما لو حلف یسری قسم خړلې اي يذلبه حتى يموت ولې څه ته وګورئ رب پلانې وهمه تر دې چې مړ شي پلانې به وامه تر دې چې مړ شي دلته وګورئ د دې کې د غایې خه پورا معنی د ضرب کې امتداد شته او ضرب په موت باندې ختميږي هم په ضرب کې د امتداد صلاحیت دی او په موت کې د ضرب د قطعي کېدو صلاحیت دی او یقتل او تر دې چې قتل شي دواړو کې قتل کې دا صلاحیت دی چې ضرب په غي معنی بن شي ځکه مړ خو به څوک نه وای کنه ولې څه پوه نه شي خبره معنی غایې خمانه په کې برته را دویم تقریر کوو ولې د غایې معنی نه صحیح کوي جواب عرف دا وای مولوی صاحب دغه وخت دغه شان مثال کې خلک موت نه مراد قتل نه مراد بلکې ضرب شدید مراد وي الکه نمر بدی و ما چمل لیکم معنی چې ډیر بدی و نه پیږي نو سوال جواب سره چې وایو دویم تقریر به بنا باندې دلته منګه عذر د وجنه د غایې معنی پر خیره او که اول تقریر واخل چې ما اول کړی دا د غایې د حتی دویمه معنی ده چې دلته د سببیت په معنی باندې راځي تاسو لوګو حمل على الضرب الشديد باعتبار الالف وان لم يكن الاول بدی پوه شولې اچھا چې دا کوم خبره چې وشول یار دې کې اول تقریر نه لګي ښا ما د سببیت او جزایه معنی ویلي وغه دلته نه ده غلط شوم دي مثال کې ورست روان دي لکه مثال چې ما ویلو کنه تاسو ما خبره پوه شولې دا مثال سره کې سوال جواب دی بس خبره ختمه ما کله تقریر کول او کمنان مثال د کوتل عبد حر الا ماتک
هغه موافق می خبر وکړه او چې کتاب ته کوشو نو خبرم بلا وکړه په نه شي خبره نو دا اصل کې د سوال جواب دی مونږ وکړو بس دا د اولی خبره سره ټچ خبره وکړه ختم شوه دا حتی دویمه معنی چې داغه د جزاء سببیت ولا معنی دا هغه روانه ده لکه وګو ته کې دی په شي خبره دغه غلطي وشوله مستیک ورته وي که څه ورته وي فإذا تعذر العمل بالحقيقة لمان كل عمل متعذر بحقيقة من دي ومانه د وجنا كل عرف لك عرف كما لو حلف ان يضربه حتى يموت او حتى يقتله تريش قتل کی څوک اذا قتل كم محمل على الضرب الشديد فشامل بحمل کې دلته ضرب شدید معنی باعتبار العرف د عرف د معنی د وجنا وان لم يكن الاول قابلا للامتداد والاخر صالحا للغايه وصلح الاول سببا والاخر جزاء يحمل على الجزاء ليس ذات معنى والشروع شولخه تاسو لږ متوجه شئ اوس کوي دا اول چې اول صلاحیت د امتداد نه لري دویم صلاحیت د قطع کېدو نه لري غایا نو په دې وخت کې با او به دغه دوه شرایط موجود نشي یا یو به موجود نشي او دوه شرایط نور مویخه دا دوه وجودي شرایط دي هغه دوه ادمي دي چې اول صلاحیت د امتداد نه لري دویم صلاحیت د قطع کېدو نه لري یا په دې دواړو کې یو نو هم پورا ده دریم او څلورم شرط وجودي دي اول به صلاحیت د سببیت لري حتی نه ما قبل او ما بعد د حتی نه بس صلاحیت د جزاتوب لري دا به شرط ده علاوه به موږ د سببیت ولا معنی ورکو کنه هغه ولني معنی صحیح کې دا نو دوه مسلې کې دلوي بدري معنی ته وړو محضیات معنی به وي درې معنی مشوره و پر رسیدلې او تو ګور الیکشن وان لم يكن الاول كچرنو اول قابل للامتداد قابل للامتداد نو والاخر دویم چې صالح د غاینو وصلح الاول اول صلاحیت لرلو سببا د سبب د پاره والاخر دویم چې جزاء د چا صلاحیت لرلو جزاء يحمل على الجزاء د جزاء معنی به حمله ولې شي مثاله د مثال واوري ما قال محمد ناغ محمد ویلي څه ویلي اذا قال لغير کله چې مولا بل ته وي څه ته وي عبدي حر زما غلام به آزاد وي ان لم اتك حتى تغديني حضرت تران لما مدد برازم بت مطلب دا لري چې تب ما باندې تغديني ما معنی د ورځې خوراکم وکي تاسو ته وسو ګورئ حتی نه ما قبل فعل چې دی علم اتکه دی یعنی اتکه دی کذب تا ترازم دا دی کچری در تران نلم سمان رازم وکړه نو رازم دی او تغدینی دا حتی نه ما بعد دی دلته ما قبل کې صلاحیت د غایې نشته دا مغیا نشته دی امتداد نشته ولی اتیان خو فعل انی دی خدا خو ډایرک موجودیږي په ورکه قدم کې درالی او کشاته نو راغله او ډایرک دی کې امتداد نه نه پیږي باقی دا را خوشي شي دا غزینا اخو وسیله دورات لوي تل خو بس څنګه کم زی یاد کړی هغه څنګه قدم کې دی راشي دا انی فعل دی دا امتداد بکی نشته نه پیږي دویم تغدی کی مولوی صاحب تغدینی تماما دا غدا سبا والا خوراک وکي پدې کې د راتلو کم فعل له په کټ کېدو صلاحیت پدې کې نشته لري چلکه زما راتل به دې بنديږي چې تماما خوراک وکي خوراک خو نورم راتل درا بلل کوي نه پیږي دې خبره باندې خوراک چې کې سړی به تنورم راځي سخی سړی له خلک ډیر ورځي نو خوراک د اتیان کټ کېدو صلاحیت لري چې اتیان بند کی بلکې اتیان نورم راغواړي دا اعتراض کولای شي موشي کړي دي چې ولې نه یار خوراک کې د کټ کېدو احتمالي کنه سړی بل باندې خوراک کو کی سوال به نه ورځي یار ورکه که بس به قرباني به تاوان کینی و نه ورځم وینه دا د عام د خاص خلکو خبره ده عام خلک خوراک په کوډیر بل راځي به موږ عام خبرې کوو نه پیږي مونږ نشي تاسو په دې خبره باندې ذهن ومنله چې اتیان کې چې د صلاحیت د امتداد نشته او په دې تغدی کې تغدینی کې د صلاحیت نشته کټ کې دوبل کې خو دې نورم را بلی نشته کنه دواړه شرایط فوت شو باقي دوه شرایط موجود دي په اتیان کې د سبب صلاحیت شته او په تغدینی کې د جزاء یعنی زمارات لل بدیل لپاره تماما د سبا خوراک وکي یعنی د سبا خوراک د بار به سبب او علت څوک جوړ شي راتل زما جوړیږي کنه جوړیږي یو کې د شر شته بلکې د جزاء شته یو کې د سبب بلکې د مسبب
وای نه شولې به لہذا ټول شرایط به کې موجود شو د دوی معنی نه پاره عبد حر غلام بم آزاد وی علم آتے کا کچرزتا ترانه لما یعنی رازم با حتا تغدینی ترج ما معنی خوراک کو اوس کړه سره رانه لې مولوی صاحب د سره رانه لې اوس سره هانس کیږي یا را لې توجه جی را لې د خبر احمد ښا خو یو سکند څنګه و را لې ډایرکټ خوش شو واپس به مانس کیږي ولی دی وکی دی راتل چو کړه راتل دې سره جزا نه رات د جزا صلاحیت پکې نه جزا خدا و چې ما باندې خوراک وکي ته خوراک ټیم پوری کینې نه استری کړه راتل خورال سبب خدا سبب اوس د جزا صلاحیت پکې نه مول شرط په اول کې و شرط صلاحیت وی سبب او ځین کې به د جزا او د سبب صلاحیت ویل د بدویم کې نشته اوس وګورئ کراله او کډیر وخت کې نه استلغه په خوراک ونه کو نه هنس کی ولی راله هغه هم او راتل داسې شی چې هغه د خوراک کول صلاحیت پکې هم او سبب هم موجود شول خوراک کول به جزا متفرق کېدل شولا باقی داغه کارو چې خوراک به نه کو ته خپل کار کړی دی په دې خبره باندې ما زم زر اخلاص نشو خو پوهه بشم تاسو په پوهه شولې دلته وګورئ راتل صلاحیت د سببیت پکې وو بیا غډیر وخت کې نستلو په دا غډیر وخت کې نستلو کې جزا موجود دي هم صلاحیت هغه به خبره و چې هغه کسب خوراکونه وګورئ لښه فاتا مولا را لدي سری خدا فلم يغده هغه به خوراک ونکو لا يحنسنا نسکی دي صورت کې وللان التغذيه لا يصلح ادوال ویلږي لا يصلح دا صلاحیت لري غایت غایت الاتيان دي اتيان د بار چې اتيان دي بده معنی ختم شي دا ولانی معنی ختمي ولکا یعنی دي کې د تغذیه کې د غایه معنی نه سې کیږي چې دا قطع د اتيانو کې بل هو داعي الى زیاده الاتيان بلکې دا غرابلل کې زیادت اتيان تا او دا شان په اتيان کې مولوی صاحب دغه صلاحیت نو خر امتداد دویم معنی موجود شولې دواړه وصلح جزاء او دا تغذیه د چا صلاحیت لري د جزاء او دا اتيان د سبب صلاحیت لري دا ذکر نکو ويحمل على الجزاء بشابه حمله ولې ويكون بمعنى لامکای دا بشابه معنی شي لامکای په معنا باندې لامکای کې ما قبل سبب وي ما بعد د بدل تم وي فصار كما لو قال دا بدشي ان لم اتك اتيانا جزاؤه التغذيه فجزاء ترانه لما بدا شرات لو چې داغه بدله تغذیه وي غلام به آزاد وي معنا دا شولا چې رازم بد بدا شراتک معنی چې هغه سبب جوړ شي د بار د تغذیه صحیح دا سبب جوړیږي تغذیه د بار واذا تعذر هذا بان لا يصلح الاخر جزاء للاول وليس دا درې معنا شروع شولا او شروع کې ویلو حتی وڅو معنی وي درې معنی مینس کې په کلکشن غلط فهمیم شوی او ختم شول په شوی به کنه هغه څه دویمه مستقل معنی نه او بلکې هغه اعتراض جواب ختم شوی اول تقریر پینه لګیدل به دویمه معنی وشوره چې سببیت معنی اوس درېمه معنی ده توجه چی ک ما قبل کې د امتداد صلاحیت نو ما بعد کې د قطع صلاحیت نو د غایه معنی ختم شوله ورسره ما قبل کې د سببیت صلاحیت نو ما بعد کې د جزاتوب صلاحیت نو دیو معنی ختم مشوله اوس بڅکه اوس بر حتی محض عتب معنی راځي د فا او د ثم په معنی راځي یا د فا یا د ثم کا غایه رستوي کنه او فا کوم جزا رستوي او ثم کوم واذا تعذر هذا کلچی متعذر شو دا څه معنی یعنی په حمله ول په جزا باندې متعذر شو بان تصویری بیانې کا چې لا يصلح الاخر اخر صلاحیت نه لرلو د یعنی ما بعد د حتی د څه صلاحیت نه لرلو جزاء د جزاء الاول د ما قبل لفاره د اول لفاره حمل العطف المحض بچا به حملېږي عطف محض معنی مثاله ما قال محمد دي مثال هغه کوم چې محمد ویلي اذا قال يسلي وعبد حر ان لم اتك حتى اتغدي عندك اليوم ازما غلام با آزاد وی علم آتک تران لن سمانا رازم با دا شراتک اتغدی عندك حتى اتغدی تدتا سر بسبا خوراکم کوما ریس عبدالتا دا شرط و جزا مانا بگنه سیکیگی او نه دا غایی مانا سیکیگی دا دی وجه ازدکی که توجه لکشان توجه سیوا ورئی شرط دا دی چی فعل غایا دا غایی کم فعل دی دا غی فائل ببیل وی و دا مغیا دا فعل فائل ببیل وی دا شرط دی
همدغه شان د شرط د فعل شرط فاعل به بیل وي او د فعل جزاء فاعل به بیل وي نه پیږي الته کیف مانم کړي ولي ادخل ما اکللا ولی اسلمت فاعل متکلم او ادخلکم فاعل متکلم شکار به وران شي ما ادخلکو کنه مل ادخل او خلق رد پکې دا ټیک نه دی نه پیږي ذکر د حتا د ما قبل فعل فاعل او د ما بعد فعل فاعل یو نه غایې معنی صحیح کیږي او نه د شرط معنی صحیح کیږي غایې غول صحیح کیږي التم د غایې د فعل او د مغیا د فعل منګویلی فاعل به جدا جدای دلته خو یو دی او د شرط او د جزاء د فعل فاعل به څه جدا جدای او کم دی کې چې فاعل یو رااله نه به د غایې معنی صحیح کیږي نه به د سببیت والا د جزاء معنی صحیح کیږي نه پیږي دلته دوه مثال امام موسی په حواله سره ذکر کړي دواړو کې فاعل یو دی چې یو د دوه مخکینی دوه معنی صحیح کیږي ځکه چې شرط دا فاعل به ویل وانا شايف وتوغري وسلكشان اذا قال عبدي حر ان لم اتك كشريد تران لما حتى اتغدي عندك اليوم جنن رستا سره به سبا خوراکم وکم او ان لم تاتيني كشريتا تران لي دلته مخاطب دي دواړو کې حتى تغدي عندك اليوم عندي اليوم تر دې چې به تما سره رس خوراکم وکي دلته ما قبل او ما بعد دواړو فاعل یو دي مخاطب دي ما قبل کې دواړو فاعل یو متکلم فاتاه تراله فلم يتغدى عنده او خوراک وسونکو ذلك اليوم بدا غرض معنی به بهانس کیږي کا را له غره کا د دوه معنی په شان نه دی هلته کراله او خوراک ونکو نه انس کېدلو هلته هانس کیږي ځکه هلته دا معنی ده محضیات د بار دی کنه اعظم به هم هغه سره خوراک به هم ویل ته یو شو بلونه شو انس بشي یزول ما غلام به الا نازادیږي چرام شمه یو خوراک مو کوم دعا اشتراک معنی به کې ختم شولا دلته را له خودم را چې خوراک کوي اشتراک معنی ختم شولا وذلك وجداد لانه لما اضيف كل واحد اضافه شو د هر واحد من الفعلين کی هر واحد فعل چې داغي نسبت شو اضافه معنی کله چې نسبت شو كل واحد د هر واحد من الفعلين د دوه فعلیننا الى ذات واحد یو ذات توشو لا يصلح ان يكون فعله صلاحیت نه لري چې شي دی فعل د دې جزاء فعل د یو سړي د جزاء شي لفعل د غره فعل بل لپاره یو سړي فعل جزاء د غره فعل لپاره نه جوړيږي کا فاعل یو نشي جوړېدل او يحمل على العطف المحذف شابه عطف کیږي عطف محذف فيكون المجموع نشيب مجموع شرطا للبر د بری کېدو بر د قسم نزان ختمول ته بر وای کا یعنی نیکی کول ځان قسم نه ختم کو قسم بیرانه لیکنه هم نیکی کول دي پوه شو مې چې دا سبب بجول شي مجبوبه شرط د بار د بر